بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا یاتلی او من دین کئی اولو الفضل منکم صاحب د فضیلت پتاسو کی صاحب د علم پتاسو کی والساعت او صاحب د مال ان یؤتو اولی القربى چې ورکړه بنه کوي د صدقې او د خیرات رشتہ دارو ته والمساکین غریبانانو ته والمهاجرین مهاجر ته فی سبیل الله فلار د الله کی وليعفو کداغي نزل بدی نو معافی دی وتو کی وليصفحوا او د اغي گناه دی نظر انداز کی الا تحبون تاسو دا خبر نه خوښوي ان یغفر الله لكم چې الله تاسو ته بخنو کی والله غفور رحیم الله بخون کې او رحم کون کې دی ان الذين بشک هغه کسان يرمون المحسنات چې اغي الزام لګي په هغه پاکیزه او خزو باندې الغافلات چې د ځان نه خبري یعنی د خپل ګنا نه خبري المؤمنات چې مؤمني لعنوا فی الدنیا والآخرة لعنتی دې د الله تر طرف نه په دنیا او په آخرت کې هم ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب لوی دی یوم تشهد علیهم فکم رز باندې چې پدی گوايو کی کدی سلور گواهان رانه وستو الله پاک بد گواهی د پاره 15 کسان راولي السنتهم چې یو جبد دیدا و ایدیهم لا سند دی و ارجلهم او خپید دی بما كانوا يكسبوا يعملون فسبب د عمل دی يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فذكرز الله پورا بدلی ورکی بدين حق سرا ويعلمون أن الله هو الحق المبين او پویا شی په خبره چې بشا الله پاک حق دی او واضح دی الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات نافاک خزی د پاره د نافاک سړو دی او نافاک سړی د پاره د نافاک خزو دی والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات پاکیزه بیبیان د پاره د پاکیزه نارینه دی او پاکیزه نارینه د پاره د پاکیزه بیبیانو دی اولئک مبرؤون مما یقولون بشک عائشه بیبی مبرده پاکه د هغه سنشدی په اوې لهم مغفرة د دوی د پاره بخنه ده ورزق کریم او روزی د نیکا الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پس دا غینا چې د عائشې بیبي براءت راغې چې کوم مشهور قول له پدې کې فروح المانی کې محمود الوسی سے بو په تفسیر کبیر کې امام رازی سے نقل کړی دی ابو بکر صدیق چې هغه صاحب فضل د صاحب فضل نه مقصد دلته کې یو خپل معنی د دې ساوی شریفوم کړی د شاغوی د دینه اول الفضل نه مقصد صاحب غنا دی یعنی مالدار خو چې مونږ د دینه مالدار مانوالو بدی کې بیا تکرار راشي د ساعنه مقصد مالدار دی نو پدی وجبانی دا مسله چې حل کړي د جمول شریف کې تفسیری جمول کې حل کړي دا هغه وای دا وړمبني فضل چې کم دی د دینه مقصد چې کم دی نو هغه په علم کې فضیلت دی چې هغه کس چې غلا الله په علم کې فضیلت ورکړي دی چې هغه ابوبکر صدیق دی چې هغه په کل کائنات باندې په علم کې فضیلت دی او دا دویم چې دی ساعه دا په مال کې دی ابو بکر صدیق آغا د ترور زویو مستح بین اساسا آغا ساده ګل په دې خلکو کې چې کم دینو د منافقینو په دې راو کې اغم چې کم دینو لاړو اغم عائشې بیبي پسې په الزام کې خبرې وکړي ابو بکر صدیق قسم وخړو شاینده د پاره خو بزم استحسر ای چره خیرونه کما د باندې بز خیر خیرات او زکات بن کم دم دا چلو کو نو دا آیات الله پاک دا غي په باره کې را نازل کو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا یاتلی من دینه کوي د خیر او خیرات او د صدقاتونه اول الفضل منکم اغه صاحب علم پتا سو کې وسعت او صاحب مال چې هغه ابوبکر صدیق دی ان یؤتو اولی القربى چې هغه به خیر خیرات بندي او خیر خیرات بنګي په خپل رشتہ دار باندې او څنګه رشتہ دار دی والمساکین په مسکینانو باندې چې هغه مسکینوم دی مستح غریبوم دی والمهاجرین او په مهاجرو باندې هغه مهاجروم دی هجرت هم کړی دی
فی سبیل الله په لار د الله کې. دا درې واړه صفات پکې موجود دي، لیکن انسان خو کمزور دی. په دې وجه هغه د شیطان په نرغه کې راغلی دی او هغه د منافقانو سره خبره کړې ده. نو په دې باندې دی ابوبکر صدیق په هغه باندې د دنیا خیر خیرات او صدقات نه بندوي، بلکې څه دي وکړي؟ ولیعفو، هغه ته د معافي وکړي. ولیصفحو، ځان دی نه غرضه کړي د هغه په ګناه باندې. الا تحبون ان یغفر الله لکم، ولې دې خوښوئ نه چې الله پاک ورته بخښنه وکړي؟ ابوبکر صدیق وایي زه ډېره خوښوم چې الله دې ما ته بخښنه وکړي، بس چې الله پاک د طرف نه حکم دی ما ته قابل قبول دی، ما دې معاف کړی دی. په دې وجه باندې حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شاعر و، هغه ته به شاعر نبی او شاعر رسول وي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دفاع به کوله، او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به مشرکانو حج وکوله، یعنی بدی ردی به په اشعارو کې بیانولې، نه به د هغې جواب ورکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پشاوډه به جواب ورکا، به جواب ورکو، او هغه هم په دې خبرو کې راغلی او هم د عایشې بیبي په الزام کې شامل و. نو په اخري عمر کې د هغه د سترګو نظر لړو، اب سترګو ړوند شو. نو چې کله به عایشې بیبي له راته د علم دپاره، نو صحابه به ورته وي ای مور دې مه پرېږده، دا خو هغه سړی دی چې په تا یې الزام لګولی و، دې پکې هم شامل و. نو عایشې بیبي ورته یو خبره وکړه، ورته وی یو خو دې ما معاف کړی دی، الله وایي زه معاف کوونکی خو هم ما معاف کړی دی، بل دته د خپل ګناه احساس شوی دی او د ده اشعار داسې دي چې هغه د بخښنې دپاره قابل کافي دي. او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې یو دوه شعرونه ویلي، او دا شعرونو ترجمه دا وه چې زما مور افلار او زما بچي دي په تا باندې قربان شي، که په هغې سره ستا عزت بچ کیدی شي نو زما دا خوښه ده چې ستا عزت دې بچ شي. او د عایشې بیبي په باره کې هم شعر ویلی چې یو داسې بیبي چې هغه د چا غوښې نه خوري، د چا غوښو خوراک نه مقصد غیبت و، ما چېرته نه دي اورېدلي چې هغې د چا غوښې خوړلي دي، او هغې همیشه دپاره په بل باندې غنا کړې ده، په بل باندې سود او مراد کړی دی چې په هغې دې څوک الزام ولګوي، یعنې مقصد دا دی زه په خپله خبره ستومانې. نو عایشې بیبي به ورته وایي ما دې بخښلی دی. صحابه به ورته وایي الله پاک خو هلته کې وایي چې هغه کس چې هغه د دې سرغانه دی وتولى کبره، او په دې خبره کې شامل دی ته به عذاب عظیم ملاویږي. هغې به ورته وایي دا ړوندوالی عذاب عظیم نه دی چې د یو سړي د ته سترګې والي، یو سړی لیدل نشي کولی، نو دا د هغه دپاره عذاب نه دی، بس الله پاک د ده د نیک نیت په وجه باندې دی په دې وړوکي عذاب باندې د لوی عذاب نه بچ کو، بس الله پاک دی معاف کړی دی. الله پاک د طرف نه په ده باندې هیڅ قسم چې کوم دی نو سزا نشته، او که زما په وجه یې ما معاف کړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې کې اخلاق داسې پرېښو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې تربیت داسې کړی و چې هغې به یو معامله په خپل ځان باندې نه اخسته. الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ان الذین یرمون المحصنات، هغه کسان چې هغې الزام لګوي په هغه پاکو بیبیانو باندې چې هغې د دغه جرم نه خبر هم نه وي، الغافلات نه خبرې، لکه څنګه چې عایشې بیبي د میاشت پس پته ولګېده چې د مسله څه ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زمانه خفه دی. المؤمنات چې مؤمنې وي لعنو فی الدنیا والآخره، د هغې دپاره لعنت دی په دنیا او په آخرت کې. داسې سړی چې هغه د دروغو الزام په چا ولګي نو هله هغې به مري. امام شافعي صاحب وایي چې په خپله رسوا شي چې چا باندې هم الزام لګولی دی د دروغو الزام دی ثابت یې نه کو، نو هغه به هله هغې مري چې هغه په خپله باندې رسوا شي. او بل امام شافعي صاحب وایي دا زنا چې ده دا یو داسې قرض دی چې دا به د دې ادا کوي نو مري به. د چې یو انسان چې زنا کوي نو هغه د په دې خبره باندې نه خوشحالېږي چې هغه خپل خواهش خو پوره کو او هغه ته سزا میلو نه شوه، نه ابه د هغه په خپل خاندان کې وځي، ابه د هغه د لور نه، د هغه د خور نه، د هغه د ښځې نه، د هغه د مور نه
دا به هغه لازمن وځي هغه به د دې قرض ادا کوي. الله پاک وایي ولهم عذاب عظیم، په آخرت کې په عذاب لوی دی. او د عذاب لوی دپاره ګواهي څه ده؟ یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم، چې په کومه ورځ باندې په ده باندې ګواهي وکړي د خپله ژبه، د خپل لاسونه، د خپل خپې، د خپل اندام او د خپل سترګې، دا دوه پکې نور دي. مفسرین وایي دلته کې څلور ګواهان را نه وسته، الله به 15 ګواهان راولي او 15 ګواهان به په ده ګواهي وکړي چې د دروغجن و. چې لومبۍ ګواه به په هغې کې څه السنتهم، دا ژبه به پې ګواهي چې دا ګناه ده کړې ده. وایدیهم، دا لاسونه چې په ده پې نیسل کړي دي دا به پې ګواهي. وارجلهم، دا خپلې خپې چې ده پې تلل کړي دي. او د دې نه علاوه چې کوم دی په ده باندې به دوه ګواهان نور، یو به د سترګي چې په دې سترګو باندې ده لیدل کړي دي، بل به د ده غوږونه چې په ده باندې ده اورېدل کړي دي. دا به پې 15 کسان ګواهان به پې الله پاک د ده خپل بدن نه راولي بما کانوا یعملون، په سبب د عمل د ده چې ده ناکاره عمل کړی دی. نو په دنیا کې خو الله پاک د څه حکمت په وجه د ده راز وساته، لیکن چې کله د په حق او په سچ باندې توبه ونه باسله نو د ده لپاره په آخرت کې اوس په دې کې یوه خبره ده. پیغمبر علیهم السلام وایي چې کله دې د سزا دته سزا نه ده اورول شوې، د توبه وباسله، کیدای شي الله وبخي، کیدای شي الله وبخي. دا خبره کنفرم نه ده، د الله رحمت د سره سم نه کیدای شي د الله څخه پونه یو داسې کار وشي چې الله وبخي. خو که چېرې په ده باندې سزا جاري شوه نو بیا که دی 100 پیرې توبې وباسي، دی به له اول نه سزا خوري، بیا پس د هغې نه دی به د هغې سزا خوړلو نه پس بیا الله ته توبه وباسي. دا سزا د بنده حق دی، چې د بنده حق ادا شو چې الله ته توبه وباسي، الله بیا معاف کړي. ځکه چې حضرت ماعز چې کله په هغه باندې زنا ثابته شوه او کله هغه سنګسار شو، نو پیغمبر علیهم السلام وایي نن د ده نه سیوا پاک انسان بل نشته. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنازه ونه کړه، جنازه صحابي ته په حواله کړه چې د باندې الزام مه لګوئ، بس د خپل الزام په بدل کې سزا وسکله، بس دی پاک شو د ګناه نه. خو پیغمبر علیهم السلام په خپله باندې جنازه ونه کړه چې دا کار چې دی دا کبیح کار دی. یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، الله پاک به په دغه ورځ د قیامت باندې دته پوره بدلی ورکړي په هغه دین حقه کې چې دته بیان شوي دي چې الله پاک به انصاف کوي. ویعلمون ان الله هو الحق المبین، او په دې خبره باندې ته پوه شه انسانه چې بېشکه الله پاک حق دی او واضح حق دی، هغه د چا نه پټ پناه نه دی او نه هغه پټ پناه کوي. الله پاک به د پیغمبر د براءت او د پیغمبر د بیبي د براءت لپاره اخیره خبره وکړه چې الخبیثات للخبیثین، ناپاکه ښځې، زناکارې ښځې، بدعمله ښځې للخبیثین د پاره د بدعملو انسانانو دي. لکه څنګه چې الله ووایي چې زناکارې سره زنا نه کوي، خو زناکار سړی به ورسره زنا کوي یا به ورسره مشرک کوي. والخبیثون للخبیثات، او دغه ناپاکه ګنهګار سړي چې دي دا د ګنهګارو ښځې دپاره دي. نو که چېرې تاسو نعوذ بالله عایشه بیبي هغې باندې الزام لګوئ نو خو مقصد دا دی دا ډایرکټ په پیغمبر باندې الزام شو، ځکه چې الله وایي ګنهګار او ناپاکه د ګنهګار او د ناپاکې دپاره دی. نو بیا خو پیغمبر هم تا په هغه لیسټ کې راوستو، نه الله پاک په دویمه پیره په خپله براعت وکړو چې داسې کیدی نه شي. ځکه چې د لوط علیه السلام او د نوح علیه السلام بیبیانې کافرانې خو وې خو بدعمله نه وي، د کردار په لحاظ سره صحیح وي، د نیت په لحاظ سره صحیح نه وي. نو په دې وجه ځکه چې الله پاک وایي د نیکانو دپاره زه نیکان خوښوم. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزه زنانه د پاره د پاکیزو نارینه دي او پاکیزه نارینه د پاره د پاکیزو زنانه دي. هر کله چې نارینه هغه پاکیزه یي الله پاک بوله هم هغه شانتې بیبي ورکوي. داسې الله پاک نه کوي چې یو انسان هغه د پاکي او الله پاک به بدعمله پیښه کړي، نه، دې انسان کې به خامخا څه چلي، دې کې به څه غیبي، نو د هغه غیب په وجه باندې به الله پاک د هغې سزا دله په دنیا کې ورکوي، نو دوی به په داسې ګمراهۍ باندې اخته کېږي. الله وایي اولئک مبرؤون مما یقولون، عایشه بیبي مبرا ده،
عائشه بیبي خلاصه ده، عائشه بیبي بچ ده د هغه الزام نه چې دا خلک یې پې لګوي. هغه الزامات چې هغه کم دی نو د دې منافقانو په خوله باندې او د دې ساده مؤمنانو په خوله باندې او په نیتونو او په زړونو کې رااله، دا صرف او صرف د منافقانو خبر ده. د الله د طرف نه چې د الله پاک بنده دی والله حاضر ناظر دی. الله وایي زه پې ګواهي کوم چې اولئک مبرؤون مما یقولون، او د الله د ګواهۍ نه لویه ګواهي بله نشته. په دې وجه ما تاسو ته ویلي چې عایشې بیبي به په یو څو خصلتونو باندې په نورو بیبیانو باندې فخر کوو او په هغې کې مونږ څه ویلي وو. یو په هغې کې دا مو چې الله پاک چې کوم دی نو هغه زما په قرآن کې په خپله باندې براءت را لېږلی دی. پیغمبر علیهم السلام سا هغه زما په غېږه کې ختلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په کوټه کې ښخ دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه روزه ده هم دکه روزه دا د عایشې بیبي کوټه وه. او پیغمبر علیهم السلام چې کله بیمار شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ډیر زیات شوق و چیرې دا بیبیانې ووایي چې بس ته د عایشې کمرې ته ځه چې زما د تیمارداري ده وکړي، ځکه چې هغه پکې په ټولو کې تکړه په دې و چې د عمر په لحاظ سره کمه وه او د پیغمبر علیهم السلام زړه ته هم نږدې وه. په دې وجه بیبیانو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي ای ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ستا خوښه بس زمونږ د طرف نه په دې هېڅ اعتراض نشته. بیا دا یو خبره وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شي او د عایشې بیبي په کور کې ښخ شي، نو هسې نه چې دا بیبیانې ارمان وکړي چې یاره که مونږ داسې نه ویلي زمونږ په کمره کې به ښخ وو. نو چې کله د عایشې بیبي نمبر و اکه شپه باندې پیغمبر علیه السلام وفات شو، نو الله پاک د هغه نور بیبیانو د نیت په وجه باندې د دې خبرې خیال وساتو. بل اخري عمل پیغمبر علیهم السلام چې کوم کړی حضرت بیبي عایشه وایي پیغمبر علیهم السلام هغه زما په غېږ کې و، هغوی ته تکلیف و، دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بن ابي بکر او هغه سره مسواک و په جیب کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بار بار هغه مسواک طرف ته کتو، بار بار به یې کتو. زه پې پوه شوم، ما ورته پیغمبر علیهم السلام راویلم دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې او راویل دی. نو پیغمبر علیهم السلام د هغې نه مخکې چې مسواک راواغستو وی یاره ما باندې یو څو مشکونه واړوې د اوبو، نو هغه مشکونه چې د هغې خولې وي بالکل بندې وي چې په هغې دوړ هم نه ولګېدلې، اووه مشکونه پې مونږ واړول چې و برابر شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بس دی دا ډېر دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه په خپله باندې غسل وکړو او د هغې نه پسې هغه مسواک ووهو او وی دومره ډېرې ووهه چې موږ ته حیران شو چې ډېر زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسواک دومره ډېر نه ووهه. بیا ما له راکړه هغه مسواک ما ووهه. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخري عمل و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله دیدار لته نو هم په پاک اسم پاکو او د یو پاکۍ په حالت کې په خپله په دنیا کې په خپل ژوند باندې هغه غفاکي حاصله کړه. پیغمبر علیهم السلام ته الله پاک چې کوم دی نو د عایشې بیبي مبارکې خاص کر ډېر زیات چې کوم دی نو هغه اصرار کړو په دې خبره باندې چې نه ستا ټولې بیبیانې ښه دي خو ستا خاص کر عایشه بیبي چې ده د هغه بیبي ده چې عایشې بیبي وایي زما تصویر د ریخمو په کپړو کې جبریل علیهم السلام راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبر علیهم السلام د دې بیبي به دا سره نکاح کېږي ځکه دا ستا د هغه قربانۍ او ستا د هغه صبر وجه ده چې ستا ټولو بیبیانو کې یو بیبي پیغله نشته، یا خو طلاق شدري او یا کونډې دي چې په امت کې دا خبره عامه شي چې د طلاق شدو نه او د کونډو نه څوک نفرت نه کوي، نو تا ټول هغوی سره نکاحونه کړي دي دا به پکې پیغله وي. الله پاک وایي لهم مغفرة، هغه خلک چې هغه د دې نه ځان ساتلي دي ګناهونو نه، هغه د خولې د ګناه نه، د لاسو د ګناه نه، او چې هغې ته ګناه ویلی شي د هغې نه چې کوم دی د بچ کېدو کوشش کوي او کوي کي نو فورا توبه وباسي او منه شي دی مغفرة د الله ر طرف نه بخښنه د ورزق کریم او رزق نیک دی چې هغه نیک رزق هغه جنت دی. بسم الله الرحمن الرحیم ولا یاتلی او من دی نه کوي اولو الفضل منکم پتاسو کې صاحب د علم و ساعت او د مال ان یؤتوا اولی القربا دا چې هغه ورکړونه کی خپلوانو رشتہ دارو ته والمساکین غریبانانو ته والمهاجرین مهاجرو ته فی سبیل الله په لار د الله کې وليعفوا ما فی دی وتوکی وليصفحوا ځان د پنا غرض کی الا تحبون ولدین خو ان یغفر الله لكم چې الله پاک وتبخ
بخنو کی والله الله غفور الرحیم بخون کے اور رحم کون کے دے ان الذين بشک هغه کسان يرمون المحسنات چې الزام لګئی په پاکو خزو باندې د ګنا نه الغافلات چې نا خبرې المؤمنات چې مؤمنانی لعنوا فی الدنيا والآخرة دا غي د پاره لعنت او رسوایی او بیزتی را په دنیا کې او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او په آخرت کې عذاب لوی دی یوم تشهد علیهم پکمر چې په دی گوايو کې السنتهم د دې خپل جبې و ایدیهم خپې لاسونه و ارجلهم خپې بما كانوا يعملون د دې د عمل په سبب یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق فذكر از الله پاک دې ته پوره بدلی ورکی ويعلمون ان الله هو الحق المبين او پوه شي په دې خبره چې الله واضح دی وضاحت کوي د هر خبره او حق دی الخبيثات ناپاک خزي للخبيثين د لپاره د ناپاکو سړو دي ګناګاری خزي د لپاره د ګناګارانو سړو دي والخبيثون ګناګاران او بدعمل سړي للخبيثات د لپاره د بدعمل خزو دي والطيبات پاکیزه نارینه للطيب پاکیزه زنانه للطيبین د لپاره د پاکیزه نارینه دي والطيبون او پاکیزه نارینه للطيبات د لپاره د پاکیزه زنانه دي اولئک مبرؤون مما یقولون بشک مبرأ د بیبي د هغه خبرې نه چې دی ورلوي لهم مغفرة د دې دپاره بخنه د ورزق کریم او رزق دی ډیر زیات عزت والا